أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 رکو نمبر 4 آیات نمبر 30-31 دو آیاتونه چې ناغه ویلې کیږي. حضرت یوسف علیه السلام قصه روانه و پرونی درس کې چې څنګه تیر شولو چې زلیخی چې نو هغه یوسف علیه السلام نه چې نو هغه مطالبه وکړه د خپل خواهش پوره کولو. یوسف علیه السلام د هغې ځای نه روان شولو تیښته چې نو هغه وکړله. نو کله چې هغوی تیښته وکړله نو بیا دغه دروازې سره چې نو عزیز مصر قطفیر چې نو هغه وله مخې له ورالو. بیا مقدمه چې نو هغه وشوله په هغې کې د یوسف علیه السلام براءت ذکر شولو. بیا عزیز مصر چې نو یوسف علیه السلام ته ووی یوسف اعرض عن هذا دې خبرې نه چې نو هغه بس مخ واړوئ دې نه قلار شي دا خبره اوس چې نو هغه پټه پاتې کوي. نو کله چې دغه وشوله نو خبره چې نو هغه پټه پاتې کوله خو بیا څه ښځو چې نو هغه دغه خبره مشهوره کړله. نو د هغې کې چې نو هغه بعضې تفاسیرو کې لیکلي دي عزیز مصر د کور کې چې کم دربانچي و نو د هغه ښځه کم چې وله ډوډۍ پخولې نو د هغه ښځه کم به دې وله شراب وغیره چې نو هغه دا تیارول نو د هغوی ښځه تقریبا 5 ښځې وې یا بعضې حضرات لیکلي 4 ښځې وې چې دوی دغه خبرې چې نو هغې له هوا ورکړه او دا خبره چې نو هغه مشهوره کړله. لکه څنګه چې د ښځو معروف چې نو هغه دا طریقه ده چې هغو څه خبره دا وشي نو یې خور تا ته ویم خو ګوره چا ته مې چې نو هغې نه وي ما باندې ډېره لویه فاصله ونه کړله خو یې نه تا ته ویم ګوره تی چاته ونه وي. نو یوې بلې ته ان تر دې چې په ټول مصر په ټول ښار کې چې نو هغه خبره خوره شوله. نو چې کله دغه خبره په ټول ښار کې خوره شوله هر طرف ته چې نو هغه دغه خبره کېدله چې ګوره د عزیز مصر کور واله زلیخې چې نو هغه د خپل غلام نه خپل خواهش پوره کولو دومره لوی ښځې ته وګوره دومره لوی چې نو هغه نو خاندان او دا ته وګوره او ایله بیله چې نو هغه د غلام طرف ته چې نو مایله کېدله. نو دا خبره چلیده ان تر دې چې زلیخې ته هم راورسېدله. نو چې کله زلیخې ته دا خبره راورسېدله نو زلیخې چې نو هغه ووی سیده زه به دې لپاره چې نو هغه تدبیر وکړم. فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا. نو کله چې واورېدل زلیخې بمکرهن د دوی مکر نو نو هغه سوال دا پیدا کېږي چې دا خو مکر نه او دا خو صحیح خبره وه. نو زلیخې د هغوی دا قول چې نو هغه په مکر سره ولې تعبیر کو. نو حضرات لیکلي چې مکر سره تعبیر کولو 2 وجې دي. یو وجه چې نو هغه په مکر سره تعبیر دا وه چې دوی چې نو دا خبره څه په خیر نه کوله بلکې د زلیخې د بدنامولو دپاره یې کوله. نو ځکه د هغې چې نو تعبیر د دوی د خبرې نه په مکر سره وکړو. دویمه وجه چې نو هغې دا ذکر کړي ده چې د دې مقصد دا نه ولو چې دا خبره دې خوره شي خو مقصد یې دا و چې دا څه نمونه انسان دی چې دا دومره حسین او جمیل دی یوسف علیه السلام شهرت خو چې نو هغه شو نو چې مونږ هم دا خبر داسې وکړو نو که چېرته مونږ ته به کې هم چې نو د یوسف علیه السلام دیدار نصیب شي مونږ چېرته هغه وینو چې وښولی شي راته چې هغه دا کس و. نو د دې وجې نه یې مکر ویلی دی د هغې دپاره یو تدبیر جوړ کړو. نو ځکه نو قرآن پاک کې زلیخې د هغې نو ذکر کړی بمکرهن یعنې زلیخې د هغوی دغې خبرې نه په مکر سره تعبیر وکړو. نو دې ورله دعوت ورکو. تفسیر خازن کې لیکلي چې دا تقریبا 40 کسان وي
ځکه چې په کومه محله کې کومه سوسایټي کې پاتې کېده نو هغه هم ټول د عمرا وزرا او دغه خلکو چې نو هغه کورونه ول د هغوی ښځې وي نو دې ټولو له چې نو هغې دعوت وکړو ډوډۍ انتظام یې ول وکړلو وعاتدت لهن متکئا او د هغوی دپاره چې نو هغه ښه ښکلې تکیه والا ځای مجلس چې ورته ویلی کېږي هغه یې جوړ کړلو ځکه عربو کې دا دستور دی چې د هغوی چې نو هغه مجلس ورته وایي نو د ناستې کمزې د هغې د قشان جوړ کړی بیا د هغې سره شاته تکیا هم او بیا د هغې په قدر خوان ورته ویلی کېږي داسې دې ټیبل نه کم چې نو ټیپایي مونږ بیا د قرآن خو دی یا د دې نه لکوټې کچ یا لکوټې دنګ هغې وخت مناسبت سره نو هغه میز یې په هغې خوراک دا کېدي نو خلک په هغې پسې ټیټودونه چې نو هغه صحیح خلاص وي نو جدي دغه مجلس دغه شانتې جوړ کړلو نو پای کې بعض شیزونه عربو د عادت دستور هم دی چې د هغوی اکثر بعض شیزونه چې نو هغه په چوړکۍ باندې غوښه پرې کوي او ځان لره اخلي لکه سورې یا څه کچ دا نو هغه پوخ کې ژوندی اکثر پخوي نو چې کله د هغه ټول روغ پوخ کې نو بیا دې په چوړکۍ کټ کوي نو بعضې حضرات لیکلي چې دغه غوښه دغه شانتې پخ کړي وه چوړکۍ هر یو لور کوي چې ځان له دې په خپله کټ کوئ او خورئ او یا ورسره چې نو هغه مثال په طور کې مڼه مالټه وغیره داسې سپروټو کې څه شی و چې هغه په چوړکۍ باندې چې نو هغه کټ کول په کار بول نو دی ول دا د دې دپاره وکړه چې تاسو ما پسې کمې خبرې کوئ نو چې تاسو وایئ نه ما خو لا دومره ځان قابو کړی نه مې پسې لاس پرې کړی او نه مې خپې پرې کړی خو ستاسو به پته ولګي چې تاسو څه کوئ نو آتت کل واحدة منهن سکینه ار یوې ښځې له چې نو هغه په لاس کې چوړکۍ ورکړله اوس د دوی مجلس چې نو هغه لګېدلې دا ټولې ناستې دي یوسف علیه السلام ته زلیخې ووی قالت اخرج علیهن قالت اخرج علیهن نو دی ورته وی چې د دوی مخې ته راوځه او د دې کمرې نه مثال په طور کې هغې ته لاړ شه دوی په دې ځای کې ناست ولو یوسف علیه السلام ته چې دې ځای نه تاسو روان شئ بلې هغې یوې کمرې ته لاړ شئ یوسف علیه السلام د هغې نه راووتلو سر نو هغه مبارک یې ښکته کړی ښځو ته ګوري نه داسې روان شو او بل طرف ته جنۍ نو هغه تللو نو چې کله دغه تللو نو دی چې د یوسف علیه السلام حسن او جمال ته چې دی نو هغه وکتلو فلما رأینه اکبرنه وقطعن ایدیهن نو کله چې دی یوسف علیه السلام ولیدلو اکبرنه نو دوی ډېر لوی چې نو هغه وګڼلو چې دا خو سبل جوړه چې نو هغه ښکلی دی حیران شولې وقطعن ایدیهن د میوې په ځای چې نو هغه خپل لاسونه پرې کړل د یوسف علیه السلام په دیدار کې چې نو هغه ولګېدل نو دوه معنی دي وقطعن ایدیهن دی خپل لاسونه پرې کړل خپل لاسونه یې څنګه پرې کړل نو بعضې حضراتو دا ذکر کړي دي وایي دوی خپل لاسونه په دې طریقې پرې کړل میوه یې کټ کړه لاندې چې نو هغه داسې مثال په طور کې مړۍ نیولې ده نو چې کله هغه بل طرف ته کټ کېږي خلک یې بل طرف ته کړي نو دې کټ کړه او ګوري آلته پته ورته نه لګېده لاندې چې نو هغې خپل لاسونه ګوتې چې نو هغې پرې کړي وینې چې نو هغه دې روانې شولې بعضې حضرات چې نو هغه لیکلي دي غالبا علامه بغوي رحمت الله علیه غالبا د هغه چې نو هغه لیکلي دي که تفسیر قرطبي د حوالې چې نو هغې وخت زما ځای نه ووتله نو په هغې کې لیکلي دي چې قطعنا دا صیغه د معروف ده قطعنا دا صیغه د معروف ده نو چې کله د معروف صیغه ده دی جانبوج کر قصدن خپل لاسونه چې نو هغه کټ کړل اوس دی خپل لاسونه قصدن ویلي کټ کړل نو قصدن د دې وجې نه خپل لاسونه کټ کړل چې یوسف علیه السلام مونږ ته وګوري چې د په محبت کې مونږ خپل لاسونه پرې کړلو وینې چې نو هغه رانه بهیږي نو دی به راشي او زمونږ دغه وینې به پاکولو کوشش وکړي چې دا وګوره دا چې نو هغه زیاتی وشو نو چې یوسف مونږ ته رانږدې شي نو مونږ ته به د هغه نه لذت نور هم زیات حاصل شي یوسف علیه السلام سر ښکته کړو سینه چې نو هغه د دوی نه واختېدو علامت نو ابو اسحاق صاحب نو رحمه الله لیکلی دی وی یوسف علیه السلام نه دومره الله حسن ورکړو چې کله به د هغه داسې په لاره تللو نو د هغه د مخ پړقاره چې نو هغه به په آس پاس چې نو هغه دیوالونو باندې لګېدو لکه څنګه چې سړی چېرته داسې شیشه ونیسي او د شیشې دا پړق چې نو هغه په دیوال باندې راشي رڼا شي
نو داسې الله پاک دا غوی لور کړو څنګه مخکې مونږ ویلو بخاری او مسلم روایت دی حضور علیه الصلاۃ والسلام معراج موقع باندې فرمایلی ولو چې الله پاک یوسف علیه الصلاۃ والسلام نه نو هغه د ټوله دنیا نیم حسن او جمال الله پاک یوسف علیه السلام لور کړی دی او باقی دا نیم حسن چې نو الله پاک په ټول مخلوق باندې چې نو هغه تقسیم کړی دی نو اوس په دغه کې مونږ وګورو نو سوره خلق چې نو هغه ښکلي دي سوره چې نو هغه انتها چې نو هغه د حسن ده نو دا خو دا غوی ته چې نو پته نشته چې په کرباو و حصې چې نو هغه ده کنه نو چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام د غټول حسن چې نو هغه راغون شي د یو کش نو هغه بسورو وقلنا حاشا لله او دی پناه د الله پاکی د الله پاک لره ما هذا بشر دا خود نو هغه بشر انسان نه نه ان هذا الا ملک کریم دا نه ده مگر فرشته د چې نو هغه معززه عزتمند الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي وقال او اویل نسوة خزو فی المدینة پخار کی امرأة العزیز چې د عزیز مصر خزی تراود فتاح چې نو رابلل د ځوانو ان نفسه داغه د نفسنا قد شغفها بشک نوتل د ای پرړه کې حب محبت داغه ان لنراها بشک مونږ وینو هغه لرا فی ضلال مبین په گمراهی غلطی واضح کې فلما پس هر کله سمعت چې واوریدلو هغه یعنی زلیخی بمکرهن د دوی د مکر فریب ارسلت الیهن نویل گلو دی طرفتا قاصدو و آتد او تیار کړلو لهن د دی د پاره متکئن یو مجلسو و آتت او ور کړل کل واحده هر یویت منهن د دینا سکینن چړکای وقالت خرج او ویل یوسف علی السلام ترا اوزم علیهن د دی پوډان دی د دی په مخ کې فلما پس هر کله رأینه چاغ خزو ولیدلو دی اکبر نه نو حیران شولی لوی وګڼلو نو حیران شولی ورتا وقطعن ایدیهن او دی پریکړ الله سن خپل وقلنا او ویل حاشا لله پنا د الله ما هذا بشرا ندی دا انسان ان هذا ندی دا الا ملک مگر فرشتہ دا کریم معززا